سیزونه جمع کوي. امام الانبیاء فرمایل درې سیزونه جمع کوي. سره زر او سپین زر مه جمع کوئ، دې ته مه ځیرېږئ، او مالونه مه جمع کوئ. وی درې سیزونه جمع کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی یو په هغې کې ژبه ذکر کوونکي، ژبه ذکر کوونکي، هغه ژبه چې هغه د الله په ذکر باندې لمده وي، یو دا ځان له جمع که. دا د جمع کولو سیز دی چې چاته دا درې سیزونه میلو شي. لسانا ذاکرا، هغه ژبه ورته میلو شي چې هغه ژبه د الله ذکر کوي، هغه ژبه د الله ذکر کوي. نو یو د جمع کولو سیز چې دی هغه ژبه چې هغه ان ټیم د الله په ذکر باندې لمده وي. په لار رواني استغفر الله، لا اله الا الله، الله اکبر، کله د الله وحدانیت او کله د الله لویی او کله د الله پاکی بیانوه. دا ژبه لسانا ذاکرا چې ژبه ذکر کوونکي سړي ته میلو شي، وی دا د جمع کولو سیز دی. نو ژبه د الله د یاد دپاره ده. نو کومه ژبه چې همیشه د الله په ذکر لګیا وي، نبی علیه السلام وی دا جمع کوي. نن زما ژبه د ده په عیوبو لګیا ده او د ده په عیوبو لګیا ده. نن موږ ژبې راغستې دي او په یو بل پسې کړي دي، د یو بل سپکاوی او یو بل تکنزل او د یو بل رد و بد. چې د چا غیبت پې کوي نو د الله ذکر پې ولې نه کوي. او چې دا حالات وي او دا یو بل ته دا کنزل او ردی بدی وي او د یو بل سپکاوی وي او د یو بل توهین او د یو بل ذلیله کولی، چرم جنت ته داخلیدل نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تدخلوا الجنة حتی تحابوا، جنت ته وی نشئ داخلیدلی چې د څو پورې تاسو د یو بل سره محبت نه وي کړی، چې دا بغضونه او حسدونه ختم کړي نه دي، دا بد ردم په یو بل پسې ختم کړي نه دي، د یو بل سپک او د یو بل بیزتی او د یو بل رسوایی کول. نبی علیہ السلام وی نشئ داخلیدلی جنت ته تر دې پورې چې تاسو محبت د یو بل سره وکړئ، چې دا نفرتونه ختم کړي نه دي او دا سپکې رد بدم ختم کړي نه دي، جنت ته نشئ. نبی علیہ السلام وی لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، یو بل سره حسد مکوئ، یو بل سره بغض مکوئ، یو بل ته شاکوئ مو، د یو بل پیشه رد و بد موایئ. وکونوا عباد الله اخوانا، وی ټول د الله بندیان رونه رونه شئ، رونه رونه شئ. پرېږدئ دا اختلافونه، پرېږدئ دا کنزل او د یو بل توهین. مونږ ټول په ایمان کې شریک یو، د ایمان رونه یو. اسلام د ورورولۍ او د محبت تعلیم ورکوي. نو نبی علیہ السلام وی نشئ داخلیدلی. نو دا ژبه دا د بغض او د حسد او د رد و بدو دپاره نه ده، دا د ذکر ژبه ده. محبت به څنګه پیدا کیږي ټولو خلقو کې، دا بغضونه به څنګه ختمیږي. دې دپاره امام الانبیاء نسخه ښودلې ده. څنګه به محبت پیدا کیږي او دا اختلافونه به ختمیږي، دا دشمنی به ختمیږي او دا اختلافات چې نن دې ځای ته ورسېدل چې یو بل ته کنزل شروع شو، یو بل ته په لار کې غږ وږ پرېښودی شو، یو بل سره په جومات کې په صف کې ودرېدل پرېښودی شو، محبت ختم شو. نبی علیہ السلام د محبت دپاره نسخه ښودله. وی د محبت نسخه داره چې افشو السلام، چې سلام خور کوي، سلام یو بل ته سلام کوئ، په سلام کې په یو بل باندې مخکې کیږئ. دا محبتونه به پیدا شي، دا نفرتونه به ختم شي. چا سره دې نالګي ده په لار کې درغې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، پرېږدوه ای به تا سره به ړبه دی او تا له مخې له درغې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس زه دا اختلافونه ختموم، ټول یو بل سره سلام شروع کړي. افشو السلام، نبی علیہ السلام وی سلام خور کې څوک چې یو بل له مخې له ورځئ وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، چې دا نفرتونه ختم شي او د محبت یو ماحول مسلمانانو کې پیدا شي.
نو یو وی لسانن ذاکرن چې د سړي ذکر کوونکي ژبه دا ځان له جمع کا یو زړه یریدونکي هغه زړه